بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان دا اخبار او دا خبر په باره کې کوم مسائل شروع پای کې یو مسله د دولتونو هم ذکر کیږي چې په دولتونو باندې کله بنده خبر ورکوي نو دا که معتبر وي که معتبر به نه وي چې کوم ځای کې شهادت او حاضرېدل مطلوب وي مجلس تقاضا ته نو هلته به په دولتون کار نه کېږي که چېرته یو ځای کې شهادتیان پیش شو یو دوه او هغه قاضیانو ورته وکتل مجلس د قضا لګېدلی دی او نور مجلس دا یې حاضرېدل د نورو شهادتیانو نو او ټلیفونونه شروع شو او په ټلیفون باندې هم سړي خپل ځای او خپل پته وښوله او خپل شهادت هغه پیش کوي چې ما میاشت لیدلې ده خو صدایي ورته وجې نه نشي راتلی نو که مجلس د قضا د هغه دغه شهادت ورسره هم منظور کړو نو منظورولی شي که علماو فیصله وکړله چېرې په دې باندې عمل اوس پکار دی هم په ټلیفون باندې رابطه شوې ده نو د هغوی هغه فیصله هغه معتبر وي دې سره سره که چېرې دا رنګ د خط مسله راغله نو د خط او د ټلیفون هغه هم د علماو رایې ته به کتلي کېږي که ډېر خطونه راجمع شو او دا رنګې د علماو فیصله په هغې باندې وشوه معتبر کسانو خطونه رالیږلي وو مضبوط شهادتیان وو پکې او علماو فیصله وکړه نو قابل قبول وي ځینې قبلیږي به نه دا رنګې د دې ټلیفون نه علاوه حساب کتاب د هغې ذکر شوی که چېرته حساب کتاب بنده وکړو او د حساب کتاب نه 29 شعبان او د 29 شعبان په ورځ باندې چې 10 شعبان بیګا لري مثال او بنده میاشت وکتله خو په فضا کې ګرد و غبار و ورځ نو دا 10 ورځې به د شعبان برابرېږي ځکه چې ورځ ده سختیایي نه چې 10 ورځې برابر شي شعبان نه هغې نه پس ورپسې د عرف په ابتدا ده رمضان کېږي یا خو میاشت د 10 نه وي نو فیصله په هغې باندې کېږي 10 د شعبان ورځې برابر شي او 10 پکې نه وي نو بیا کم رمضان بیا شروع کېږي او 10 د شعبان دا برابرېدل دا ضروري دي او که چېرته مثال په طور شعبان 29 او فضا هم سپا وه نو د میاشتې کتل ممکن او شهادتیان حاضر شو یا شی لیدله نو میاشت که د یو کم 10 شوه نو یو 10 د پوره 10 که بیا حسابېږي نه چې یاره دا شعبان به 10 ورځې برابر کړي نه دا چې میاشت کله ولیدلی شي نو بیا به اعتبار هم دا میاشتې له ورکولی کېږي چې کله میاشت راختلي وي نو بیا به کوم رمضان شروع شي چې په کومو علاقو باندې مسلسل چې وینه هغه ګرد غبار وي او ماحول پکې صفا نه وي نو هلته به څه صورت وي نو هلته کې دا صورت علماو لیکلی دی چې مسلسل ګرد غبار وي نو هغه به په جدید آلاتو سره حوش علاقې نه معلومات کوي حساب کتاب کو سره کوي نو عموم او حوش العلاقې د هغې نه معلومات کوي هغه مثال په راډیوانو ذریعې سره وي راډیوانې خبر ورکوي کمیټې ناستئ فیصله وکړله او کمیټۍ فیصله هغه راډیوان شیر کوي هغوی یې نو هغې ته بیا اعتبار ورکولی کېږي هسې د عام اخبارو ته دوی ګوري نه خو د راډیوانو ټلیفون معتبر خبرونه چې کله دوی ته راشي نو په هغې باندې دا خلک فیصله کولی شي خو دا په هغه وخت چې کله د خلکو ژوند غالب وي ګمان غالب وي چې دا خبر خو موږ ته کم د ټلیفون ورسوي دا صحیح دی نو په هغې باندې به دوی فیصله وکړي دارنګه
کم کس شهادت پیش کوي نو د دې د دینداري دا ډېره ضروري ده چې کوم بنده د دین پابند نه دی مسلسل ګناه کې مبتلا دی مثلا مونځ نه کوي روژې نه نیسي دروغ وینا کوي یا نور داسې ګناه کې مبتلا وي او د شریعت پابند نه وي نو شرع کې د دې خبرې تم څه اعتبار نه وي ډېر زیات قسمونه وخوري چې قسم دی او قرآن دی او والله بالله ثم تالله نو که ډېر قسمونه وخوري خو شریعت دا شهادت ته اعتبار نه ورکوي او نه به ورپورې کېږي عادل عدالت ته دا ضروري وي او د عدالت د دې خبر خلاف چې نه د عادل سړي وي د مونځ پابندي کوي روژې نیسي قسمونه نه خوري دارنګې دروغ نه وي دا سړی صحیح دی معمولي کمزورۍ چې کله ظاهري نه وي نو هغه هغې ته بیا کتلی کېږي نه او دارنګې بیا د شهادت دپاره تعداد چې بیا د څونه پکاري نو که یو دوه درې کسانو شهادت وکړو نو که قاضي فیصله د دې په خبره باندې نه کوي نو هغه ته اختیار وي د دې شهادت لپاره جمع غفیر پکار وي چې د درې نه زیات تعداد وي ځکه دا ډېره اهم مسله ده دې کې هر رنګه خلک راتلی شي هر رنګه رایې پکې رایې والا کس راتلی شي نو چې کله فضا صفا وي نو د درې نه زیات کسان تعداد ډېر زیات پکار دی لس پنځلس شل هر څومره چې دونه تعداد بیا پکار دی خو که چېرته فضا صفا نه وه او په فضا کې ګرد غبارو آلودګي پکې لوګي داسې فضا کې نو بیا به دغه خلکو ته اعتبار ورکولی کېږي بیا به قاضي ته دې خبره معتبره کړه نو صحیح ده دې ته اعتبار بیا ورکولی کېږي د دې په فیصله باندې به او په شهادت باندې به بیا عمل کېږي عام خبرونه او اخبار چې کله مشهور شي سړی راشي پلانکي ځای د خلکو روژه وکړه بس مام روژه ونیوله پلانکي ځای کې د خلکو روژه یا پلانکي ځای کې خلک وایي چې موږ میاشت لیدلې ده نو خلکو نه که تپوس وکړي نو خلک وایي چې ما ته هم چا ویلي چې پلانکي ځای کې خلکو لیدلې ده او خلکو میاشت لیدلې او د خلکو روژه وه نو په دې اخبارو باندې به کار نه کېږي بلکې شهادت ته ډېر ضروري یو خبر دی یو شهادت دی نو تاسو ته موږ ویلو چې شهادت مجسټریټ هم چې یو خبره ډېره مشهوره شي او ډېر خلک د هغې خبرې چرچا وکړي نو چې کله عدالت ته خبره پیش شي نو هغه کس ته مخامخ کول غواړي چې لږ کسان وي ډېر کسان وي هغوی نه به تپوس کوي چې تاسې نه طریقې سره دا خبره لیدلې ده دا کار دې لیدلی دی شهادت څنګه کوي هغوی جان پړتال به کوي نو شریعت اسلامي خو دې ذریعې چې دوی جان پړتال وکړي د هغې دپاره حاضرېدل ضروري دي ځان له کس کو میاشت ویني نارم قابل قبول هم نه په چاته یو سړي خپله ځان له میاشت ولیدله نو د دې رجوع څه حکم دی قاضي ته دې پیش شو او د خپل شهادت پیش کړ چې ما میاشت لیدلې ده قاضي د په خبره باندې فیصله ونه کړله نو میاشت خو لیدلې د حقیقت کې دې خو په خپلو سترګو باندې او په ځان باندې مطمئن دی ګواهي کوي خو چې قاضي مطمئن نه شو نو دوی به اوس څه کوي دوی به اوس روژه ونیسي او دوی بس پرچار به نه کوي روژه به ونیسي بیا اختر به څنګه وي که چېرته د اختر متعلقه دا رنګ فیصله راله روژې به میاشت چې دا 10 پوره شوې نو د دې بنده چې ځان له میاشتې دله مثال او هلته کې قانون چې دی نو شهادت د اختر په یو کم 10 باندې برابر نه شي نو پوره 10 برابر شوې نو دوی به 31 وه دغه ځان سره نیسي که نه به نیسي دې ته به عمل ورکولی کېږي نو ځان له میاشتې دلې والا به په خپله باندې اختر هم نه کوي او دارنګې روژه به ځان له میاشتې دلې والا روژه به کوي روژه به نیسي خو اختر به ځان نه کوي ښه دي که چېرته په ورځ کې میاشت ولیدلې شوله نو یو د زوال نه بعد وخت یو د زوال نه مخکې وختي زوال د انور چې کله په دې منځ باندې ودرېږي چې دغه وخت ته مکروه وقیل کېږي نو که د دې نه